پیغام ورکوم مسلمانانو ته چې هغو باندې چې کومه حمله شوې ده ټرمپ ته یو میسج ورکوم چې ټرمپ خو یو ډم سړی دی او ګوره د هندو بچیا لکه مسلمانانو او بیا خاص کر په ماشومانو باندې لکه ګوره لکه په ماشومانو باندې ظلم یا زمونږ په خویندو میندو باندې هلته کې کم ظلم چې شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سوات نیوز ډاټ کام ګرانو کتونکو زه یم ستاسو کوربا سید سیمي خان. ګرانو کتونکو په دې وخت کې موږ په سوات نیوز ډاټ کام سټوډیو کې موجود یو او زموږ سره دلته کې د سوشل میډیا سټار سپین خانم موجود دی. تاسو ته پته ده چې ریسنټلی په افغانستان په مدرسه باندې چې امریکای کوم بمباری کړې ده نو زموږ سره سپین خان موجود دی او په هغې عقله به سپین خان سویل غواړي چې د هغو پوینټ اف ویو چې کوم دی هغه تاسو ته موږ نن شیر کړو. ډېرې خوږې خوږې خبرې سپین خان چې کوم دی هغه کوي نو نن به موږ غواړو چې سپین خان هغه خبرې تاسو ته سوات نیوز ډاټ کام په دې سترګه باندې چې کوم دی هغه پیش کړي. سپین خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سپین خان څه ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو یو جهان مننه. زه خو ډېر زیات په دې باندې خفه یم او شاید چې ټول مسلمانان به خفه په دې باندې غمرازیم پکار ده. امریکای چې کومه حمله کړې ده په افغانستان یو مدرسه باندې چې په هغې کې زما خیال د 100 نه باو ماشومان چې کوم شهیدان شوي دي نو موږ له ټولو مسلمانانو له دا پکار دي چې یاره موږ ټول یو موټی شو او د دې یو حل وباسو ځکه چې لکه په تشو نارو باندې او په احتجاجونو باندې او په دې باندې کار نه کیږي. عملی کار پکار دی. عملی کار پکار دی. په دې لپاره کوټلي ګامونه چتول پکار دي. زمونږ مسلمانان چې څومره دي پښتانه چې څومره دي هغه زه وایم چې ټول یو موټی شي او د دې دپاره یو درنه غونته کې یو درنه غونته کې دغه د دې دپاره سیټې بند شي د دې دپاره مکمل بازارونه بند شي. زه وایم چې په خیبر پښتونخوا کې څومره دي په A to Z ټول سیاستدانان په دې راوځي په دې کې غیر سیاسي کسان هم راوځي نو انشاءالله تعالی چې لکه زه خو د خپل طرفه انشاءالله تعالی چې دا پیغام ورکوم مسلمانانو ته چې هغو باندې چې کومه حمله شوې ده دغه طرف نه د امریکای د طرف نه نو زه ټرمپ ته یو میسج ورکوم چې ټرمپ خو یو ډم سړی دی او ګوره د هندو بچیا لکه مسلمانانو او بیا خاص کر په ماشومانو باندې لکه ګوره لکه په ماشومانو باندې ظلم یا زمونږ په خویندو میندو باندې هلته کې کم ظلم چې شوی دی نو لکه دا زه دا ډېرې خفګان ده دا خبرې کوم. بله خبره زه دا کوم زه ټرمپ ته دا میسج ورکوم که هغه ټرمپ دی که اندرموتی دی که هغه څومره هندوان چې دي هغو له ټول له میسج ورکوم چې د دې نه قلار شي او که قلار نه شوی نو زه تاسو له زیات ټایم نه در کوم. سپین خان 24 غنټې ټرمپ له ورکوي چې که په 24 غنټې کې دی یو بل حرکت وکړو یا خبر شوم یا دې په مدرسو باندې ظلم وکړو یا دې په ماشومانو باندې ظلم وکړو ایون زه به دا ووایم چې تاله چې ما څومره قرضه درکړې هغه به درنه واپس والم. بله خبره دا ده چې تال ته ما 33 ارب ډالر ستا او ما تاله 34 ارب ډالر درلېږلي دي زما در باندې قرضه ده نو چې داسې نه چې زه بیا زه ستا بېزتي وکړم او انشاءالله تعالی چې زه دا خبره کوم په دعوه سره که اندرموتی دی که هغه دا بل دغه دی دا هندوس نومې رانه هېرېږي دا ټرمپ نو ده ډېر زیاتی کړی دی د ماشومانو سره. ټولو مسلمانانو ته او پښتنو ته دا ریکویسټ کوم چې ټول یو شي او یو موټی شي او یو درنه جلسه په دې باندې وکړي یا په دې کې یا په نشاط چوک کې نشاط چوک خو ډېر ورکوټی ځای دی پکار دی چې یاره دا جلسه په ګراسي ګراونډ کې وکړي یا مطلب دا دی په کابل په ګراونډ کې وکړی شي چې د هندوانو ته پته ولګي چې د مسلمانانو څومره زور دی. زه په اخره کې دا ویل غواړم چې یاره کومه حمله چې کومه شوې وه د امریکې د طرفه نو یقین وساتئ زه ډېر زیات خفه یم په هغې باندې کوم ماشومان چې شهیدان شوي دي نو زه ډېر زیات خفه یم او خدای دې دغه تباه و برباد کړي ټرمپ ځکه هغه لیونی دی منټل دی خو زمونږ دا کم کسان چې دي زمونږ دا پښتانه چې کم دي که دی یو موټی شو نو یقین په خدای وکړه زین د امریکا به یې وله دړې وړې کړي او زه وله دا چیلنج ورکوم امریکا له زه چیلنج ورکوم چې تاسو د سپین خان مقابله نشئ کولی نو تاسو به د پښتنو سره مقابله وکئ. په اخره کې زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم د سوات نیوز ډاټ کام او ستاسو د ټول ټیم
خو زه تاسو ته دا وایم چې درنه به زه انشاءالله تعالی چې کوم د دغې ماشومانو په حق کې او انشاءالله تعالی چې دې سیاستدانانو ته به زه ښیم چې درنه وایسته او خلک څه ته وایي زما په یو چټکۍ باندې انشاءالله چې په لکاو خلک راوځي. جی ګرانو کتونکو تاسو د سپین دا جذباتي خبرې واورېدې او امید لرم چې دې خبرو نه به تاسو ډېر څه زده کړي. د بل پروګرام دپاره خپل کوربا سید سیمې خان له اجازت ورکړئ. الله پاک.